که چېرته د رزق تنګي وي او تا باندې رزق پریشاني نو ټولو نه اول خدا چې استغفار وکړه یاره مونږ ته خو رزق راکوي الله پاک که نه وفي السماء رزقکم وظیفه هم درته بیا ښیم خو ټولو نه غټه وظیفه داره چې مونږ الله سره واسطه پیدا په خدای قسم الله سره که مو واسطه پیدا که توبه مو ویسته او استغفار مو وکړو او د ګناهونو نه مو بلکل توبه ویسته انشاءالله دا ژوند به راته الله آسان سره د دې نن موږ ځمکه ښه پراخه ده په مونږ تنګه ده پریشان یو نو تاسو ته زه وظیفه هم ښیم خو ټولو نه اول دا ده چې استغفار وکئ توبه وکئ 15 وخته مونځ ښه پابندۍ سره کوئ او بیا دا وظیفه روزانه اویا پیرې یئ انشاءالله العزیز تا ته به مړه دنیا په زندګۍ کې به تا ته د رزق کمی نه راځي انشاءالله صرف اویا پیرې وړه غونې وظیفه ده وړې کې غونې آیت دی خو پوره د رزق خزانې پکې پرتې دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين دا به اویا پیرې روزانه ہے اول او آخر 11 بار درود شریف 11 پیرې درود شریف هر کوم درود شریف چی او منځ کې به اویا پیرې دا ہے 11 ورځې خو خامخا په مخه وکړه انشاءالله فراحي به راشي رزق تنګي به لرې شي او که د ژوند معمول جوړ کې د زندګۍ همیشه دا اویا پیرې یې نو انشاءالله العزیز تا باندې به څه چې تا په نسل او ستا راتلونکی نسل به هم انشاءالله د رزق په پریشانیو کې نه مبتلا کېږي الله به ورته رزق داسې ورکوي داسې لکه د باران په شان دې ورباندې راوروي الله به هم په رزق کې برکت واچوي الله دې تاسو ټول خوشحال کړي الله دې تاسو ته د روزۍ دا مشکلات چونکې نن سبا ډېر زیات دي پاکستان کې ګراني ده مهنګایي ده الله دې دا ټول مشکلات حل کړي ټول پاکستانیانو څه چې د ټولو مسلمانانو د دنیا په هر ګوټ کې چې مسلمان دی نن پریشان دی الله دا ټولې پریشانۍ ختمې کا د ما د مسلمانانو وروڼو خویندو او د موږ ټولو پریشانۍ ختمې کا او مالی مشکلات ختم کا چا باندې قرضې دی هغه ختمې کا د خپلو خزانو نه موږ ته روزي راکړه رزق حلال نه مالا مال کا او د حرام مال نه په خپل حفاظت کې وساته واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.